موږ اورېدلي دا دي چې تاسو د سایکلینګ سره هم ډېر زیات شوق دی او دا هم اورېدلي چې یاره تاسو په سایکل باندې کراچۍ ته رایډ کړی نو دې په حوالې سره هم لږ رڼا وغورځوئ. دا ورته ډېر انټرسټینګ خبره ده. السلام علیکم، زه یم یعقوب خان. ګرانو کتونکو، دا وخت موجود یم په سرسنۍ کلي تحصیل کبل سوات کې او دا وخت زه د عبدالقیوم بلالا صاحب سره موجود یم. یقینا چې هغه ته به موږ ووایو چې د جیک اف آل ټریډز یعنې هر فني مولا دی الله پاک ورله ډېر زیات ابیلیټیز ورکړي دي. د هغه په ژوند باندې به موږ رڼا اچوو. نو زه امید ساتم چې تاسو به ډېر زیات خوښ کوئ. نو اوسئ موږ سره دي. ګرانو کتونکو، څنګه چې موږ ووایو چې دا وخت موږ د سرسنۍ په کلي کې موجود یو. دا وخت موږ د عبدالقیوم اور بلالا سره موجود یو، کوم چې الله پاک ولا ډېر زیات صلاحیتونه ورکړي دي. نو په دې اړخ سره به د هغه په ژوند باندې رڼا اچوو. نو زه امید ساتم چې تاسو به ډېر زیات خوښ کوئ. نو اوسئ موږ سره. السلام علیکم عبدالقیوم بدادا صاحب. اول وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. په خپل ننني خپلونه کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو ډېره مننه چې موږ له خپل ټایم راکوجي. شکریه، ډېره زیاته شکریه چې تاسو زما غوندې ناچیز سړي د دومره توقعات دي. زه د دې ډېر ممنون او مشکور یم او په ما چې څه جوابونه کېږي او په ما تېروتي دي او رښتیا وي هغه زه تاسو ته وایم. عبدالقیوم بدادا صاحب، اول خو موږ ستاسو نه دا تپوس کوو چې یاره تاسو موږ سره خپل انټروډکشن وکړئ. ما خو سرسنۍ مې کلی دی او دا نوم چې تاسو ویې دغه مې دی او ډیټ آف برث میں 1937 ہے 1937 او یو دغه خو مې وي که نه چې ماسټر مې د کراچۍ نه کړی دی، سبق مې ویلی دی او د خدای رحم دی پټوار راته میلاو شوی او بل سرویس راته ځکه نه دی میلاو شوی چې زما نه تاسو ته خو د پاکستان دا معامله معلومه ده چې بغیر څه پارش نه او د رشوت نه پکې څه نه کېږي او زما دغه توان یا مې طبیعت نه مانه او یا مې نشي کولی. خو په هر حال حاجي څنګه چې تاسو ووایئ چې تاسو ماسټر کړی البته یو شی جی د ایکس سټیټ چې و که نه جی په هغې کې زه 2 پیرې استاد شوی یم. یو ځل په چوګا کې استاد شوی یم، یو ځل په اوتوړ کې استاد شوی یم. چې کله به زموږ ریزلټ راووته مونږ یار دا تعلیم جاري ساتو او یو په کالج کې به بیا ایډمیټ شو او بیا په آخر کې یو چې ما بیا یې وکړه. زه کراچۍ ته لاړم، هلته جغرافي ډپارټمنټ نه دغه وکړه د MSc او بیا رالم جو د دې ساعته پورې لا ګرځو. جی او څنګه چې بل موږ اورېدلي دا دي چې تاسو د سایکلینګ سره هم ډېر زیات شوق دی او دا هم اورېدلي چې یاره تاسو په سایکل باندې کراچۍ ته رایډ کړی. نو دې په حوالې سره هم لږ رڼا وغورځوئ. جي دا اوس ډېر انټرسټینګ خبره ده ځکه چې په دې دور کې سایکل سورېدي چې دی که نه دا د میدان جنګ نه ګران شی دی ځکه چې دا ټریفک تاسو ته معلوم دی چې څومره ډېر دی. خو به هر حال دا به ووایو په شارټ کټ کې چې د نېستۍ د لاسه د ټرانسپورټ ګرځېدو ته مې ډېرې کېږي او دومره د کرایي پیسې نه جو دا سایکل یو ځان له یوسي. بل دا چې تاسو کراچۍ ته چې کومه لانګ جرني وه دا تاسو څنګه طی کړه؟ د دې کوم ایکسپیرینس هغه هم زموږ سره شیر کړئ که نه؟ دا خو زه خو د دې ټولو خلکو ډېر زیات تاسو د ټولو نه زیات او د شکر ګزار یم د ټولو چې هغو زما سره دومره کوآپریشن دا نه خو چې په دې شړه لار کې به یې ما له ځای راکړه د سټې او زه خو د دې لپاره هم نه وم وتلی. ما خو یا بسم الله ملنګ سړی یم. جوماتونه ډېر شی دی. دا 10 کیلومیټر یا 8 کیلومیټر په فاصله باندې به یو جومات و، یو به پټرول پمپ و او یو به هوټل و. څه تکلیف پکې نه و او د کراچۍ پورې مې دا سفر کړی دی صرف عمرکوټ. چې عمرکوټ ته ورسېدم ما د ځان زه چې تلم نو ما 2500 روپۍ اغوستې وې
ما زه په 25 ورځې کې دا خپل چکر پوره کوم او هغه قدرت کار د دوی چې مارکوټ ته زه ورسېدم نو دغه دی کې اوس یو کلوټی دی دومره غنم دي پکې او سمسورېدو ته نږدې دي لښتي پکې تللي دی او د اوبو پکې چمه کوي یعنې دومره چارمینګ منظر و هغه چې ما په دې سایکل باندې دا یو وخت په مې په دې ځمکه لګولې او په دې بل باندې مې کاته او یو 3 که 4 د جونګړې غونته کورونه د خسو خاشاک ده یعنې هغه څه ډېر چارمینګ غونته سایټ و هغه داسې پرکشش او نظاره و جو زه ورته داسې ودرېدم او دې ته اوس ګورم ځکه چې ما خو تاسو ته وي زما خو اولنی دغه دا و چې زه د سمه ایریا هم وګورم هواره هم وي او شګې هم وي او هر څه چې او په دغه ایریا کې خدا د خدای رحم دی چې د بني ادم نه پکې زاریان په دې ومه چې دا سپي څه خوري په دې دغه کې ځکه بني ادم ته یې خو داسې په قلار رزق نه میلاویږي نو زه اوس دا نظاره ګورم د سپو دا مې پکې ځکه راوسي چې سپي پکې خوړلی اورال خبره کوئ نو ما چې دغه کړه یو مې زه یار څو پورې ولاړم یو چې پایډل مې تاو کړو او سایکل مې روان کړو جو څه غاپ غاپ وشو هغه چې مې وکاته یو پیوجوي پلاته مې وواهه خو په دې ځای باندې مې اتور دا اوس هم ښکارېږي او جو دا ځای لاله وخوړه بیا په رجحان ته زه ورغلم ما یې که چېرته ډاکټر پکې رجحان کړی دا د عمرکوټ او د رجحان په منځ کې نو په هغې زه ډېر وګرځېدم خو ډاکټر نه په هغې زما خیال دی د لسم سکول هم نه و او دومره غټ کلی و شکر الحمدلله زه په دې باندې وباسم چې زموږ سواد چې کوم د ایجوکیشن دپاره یا د دې ټریفک ټرانسپورټ او د دې فیسیلیټیز دپاره څومره اویلیبل دي دا فیسیلیټیز په دې کې په پاکستان کې نور کې نشته خیر دی چې غټ ښار نه که نه نشته په هغه دومره غټ کلي کې ډاکټر نه و چې هغه انجکشن او یا داسې څه دغه کولی نو ما یاره او دا نرتوب ما دا هم نشم کولی دومره نرتوب سپي خوړلی ما پته یې نه لګي د سارا سپی دی نو په هغه ځای کې زه د ګاډي انتظار مې وکړ چې که داسې ځي او که داسې ځي هر خوا چې ځي که سوات ته راتلی که په ښکته تلی نو هغه د بلا زامنو باډو ګاډی ودراوه نو خیر ما یاره نه کېږي خو نو دغې نه سایکل ته وروختم نو دا باقي سفر چې ما کم کړی دی که نه اگر چې هغه لنو په 2.5-3 ورځې کې هغه سر ته رسېدلی و خو ډوډۍ مې پکې خوړلې ده او چېرته جومات راغلی دی که جومات نه جو حاصل د فوټپات باندې دا وټې غونته به وي که همداسې مټي نو په هغې باندې یو د شی ماسو خو مې د دې څیزونو زیات خیال نه و خو خیر زه دغه تقریبا 7-8 ورځې کې بیا کراچۍ ته رسېدم دا تاسو ون سایډ کړی دی که بیا د هغې طرفه بیا په سایکل نه یې راغلي د هغې طرفه خو دا ځای کې زما د سپي خوړلی وم که نه او دا ما دا بچی چې دی احتشام هغه وایي چې باباجي دا دستي او دا ستنې ته لګول غواړي نو هغه کار مې پکې بیا نشي کولی حاجي صاحب زه به دا ووایم چې یقینا ستاسو د سایکل سره ډېره زیاته مینه هم او بل که زمونږ څه خپل شوق دی چې موږ په سایکلو باندې ګرځو نو اولنی سایکل تاسو په کم وخت کې ځان لاغستی اولنی سایکل خو زما خیال دی چې 56-57 کې سن 56-57 1956-57 کې جی په دغه کې مې اغستی و د هغه وخت نه ستاسو سایکل سره دا مینه ده جي دغه هغه خو یو نیډ و که نه د دې ځای نه به زه د یو لوی له پیاده سبق لتلم د یو لوی د سکول راخ شوی او لا په هغه ورځو کې په کابل کې سرکاري سکول نه و خو پرایویټ سکول و جی او چېرته د استادانو به پیسې اخېستې او خلکو ته به یې پکې پړهایي کوله د کابل د سکول بیا د یو لوی هغې نه وروسته راخ شوی او نن سبا تاسو هم چې د په سایکل باندې رایډ کوئ بالکل زه چې په سایکل ونه ګرځم که نه فرض که 3 ورځې زه ونه ګرځم نو بیا پته نه لګي خو ما له جړه راځي حاجي صاحب ستاسو چې ومې جړلی او چې کله یو ځل ډېر کله دا شوي چې زه ټیک نه یم ډاکټر له روان شم چې سایکل ته راته ورورم بیا جګ جوړ یم جی بل ستاسو ژوند چې دی هغه انټرسټینګ بابونو نه ډک دی خو راځو اوس بل باب له چې تاسو د کتابونو د لیک په دنیا کې هم ډېر غټ نوم لرئ نو تاسو کوم کتابونه لیکلي هغې باندې هم لږ رڼا واچو شکر الحمدلله په دې چې دا کتابونه زما په ژوند کې چې کوم
دا کتاب لیکل ما ته خو دا کتاب ویل به هم ډېر ګران و خو نه د ویلو مې شوق و د لیکلو زما په یو ورځ کې نه و چې زه ولیکم زه تللی یم دغه لا دا اسپتال ته لاړم هلته ما وې دا سترګې مې دغه کولې چک کولې یو هغه 5 روپۍ پیس په هغه ورځو کې زما خیال 88 یو هغه 5 روپۍ پیس 5 روپۍ خو ډېر شی په ورځ کې د کراچۍ د حیدرآباد پورې کرایه وه نو ما دا په څه خوشحاله کې ولې وی چټۍ نه کوو یاره که نو ما مونږ خو کوړما هسپتال له لاړ شو دی رایو پکې هغه ډوډۍ د مریض نه پڅنګ زموږ چې څوک ورسره نرس دي هغه ورسره سرکاري او تاسو اوس دغه چې دا حالات ما ټول ولي هر ځای چې ورځي اوس دغه ته ورغلم یونیورسټۍ کې دا باید څیزونه ډېر دغه دي زما نه یېرېږي نور خو نه هر څه یې شي خو دا هلکان ښکته پورته بتله راتله پري شیپ او فول پري شیپ او هاف پري شیپ ما لکه ما دا تپوس نه کوم ما دا به د دې څه خپله ټرمینالوجي زه په دې څیزونو نه پوهېدم چې دا څه شی دی خو د هغې هغه استادان چې وو یاره ډېر درانه ښه استادان د یونیورسټۍ خدای دې وبخښي چې څوک مري او د هغو نه زه ډېر متاثره وم یو اوس زموږ د ډپارټمنټ هیډ چې دی د سړی به نه متاثر کېږي هغه زه راوغوښتم ما ته ویې کړم خانه تا خو اپلای نه وه کړې خو ما ستا سره هاف پري شیپ وکړه نو ما ډاکټر صاحب دا هاف پري شیپ څه چیز ته وایي وایي ته نه پېژنې ما یې نه پېژنم دا هلکان منډې چړې وهلې هاف پري شیپ او فل پري شیپ ما یاد لګې خلکو بس خپل ټرم وي دا هاف پري شیپ نیم فیس درته معاف شوه ما دا څه شي فیس و ولې ته په یونیورسټۍ کې سبق نه ته به فیس نه ورکوې تا مخکې سبق ویلی دی که نه ما بلکل لسم مې کړی دی بیا مې 14 وکړو ځکه خو دلته راغلم تا به څومره فیس ورکوو ما ډاکټر صاحب سبق مې نو فیس مې ولې ورکوو د څه شي فیس مې ورکوو لکه دا سبق تا په فری کې نو ما په فری کې مې نه وي هغه به زموږ هغه حکومت به خلکو سره اعانت کوو چې دې سبق وي یعنې دا فیس معاف کول پرېږدوه ما تا ګریجویشن کړی دی ما یوازې ما نه ټول سوات او د دې سم یاسنګر نه پسې عمره شو ګریجویشن وکړو دغه فری نو سړی دقسې کېناست روز دا ټلیفون راواغسته ویسي ته ویې چې دا یو سټوډنټ زموږ د سټیټ دی د سوات سټیټ دی دی فیس میس نه پېژني او هغه خو دې خبر نه دی زه سره فول پري شیپ وکړه هغه فول پري شیپ شو دا وروسته چې دی که نه چې بیا ما سبق ختم کړه زه رالم نو ما یاره نور خو مې لاس نه رسي خو راشي چې پخوا په سوات څنګه وه اوس څنګه و چې دا ولیکمه نو هغه چې ما لیکن هغه د چارمینګ سوات دا بوک په تاسو ولیکو چې دا مې اولنی ولیکو خو هغه چې خلکو کو زما خو دا خیال و ما دا خلک چې دا سبقونه وایي دا به رښتیا انګلیش میډیم هر ځای به یې لیکلم انګلیش میډیم سکول ما دا خو به ډېر مرني هغه د بلا زامن د هغې په ریډینګ بیا نه پوهېدو یو دغه داسې فیصله ټولو خلکو چې چا دغه کتاب لیدلی دی نه وي بلالاوي ته یو شی وکړه دا څه چې دین دا په اردو کې ولیکه یا په پښتو کې ما په پښتو کې خو ځکه نه لیکمه چې به هر یو سړی به راپسې راځي چې دا به دا وایي چې دا سټیټ خو زما نیکه راښکلی و تا پکې هغه نه دی یاد کړی دې ته نه یم جوړ انګلیش لینګویج باندې تاسو نو ما پوهېږم او دویم ایډیشن بیا تاسو کله بیا دویم مې بیا په اردو کې شروع کړه د خلکو د ډیمانډ دا په دغه څو 2007 که څو دغه حالت چې خراب شي و که نه په دغه دور کې و چې موږ څنګه بهر نه رالو سټیشنو دغه جو ما پرنټ کړه او اوس خو د هغې دویم ایډیشن دی او هغه هم دغه شوی د هغې خلکو څه ډېر فیور وکړه او ډېر خوښ کړه خلکو څه چیلنجز تاسو پیس کړي ول د کتاب په لیکلو کې
ما خو دغه نو خو زاړه حالات مې لیکلي وو جی جی چې پخوا سواد دغسې وو او اوس دغسې دی دا حالات شو جی جی لکه فرض که پخوا د رسم روایاتو نه به والې د نوکارو او د دې خو موږ به دلته درخواست ولیکال تصدیلو به لاړو که د هر څه دپاره به انټرویو به وشوی و سړی به لاړ شي نوکر به شه په پوځ کې به نوکر کېده د دې نه به لاړ شي دغه غاړې به راته ټوپک او کارتوس او پاټه به ورسره و دغسې که به استاد دغه شی د شاه صاحب دفتر له به لاړ شو هغه به ورسره څوک ورسره کوي او له ساته کسان به نور راجمع شو ښه دغه خو ستاسو چې کوم کتاب لیکو دوران و هغه تاسو خبره وکړه چې په دغې دور کې تاسو 2 کتابه لیکلي دي چې یو ایډیشن چې دی هغه 2017 نه مخکې تاسو پبلش کړی او بل چې دی بیا وروسته اوس نن سبا ستاسو څه مصروفیت دی د اول ایډیشن تاسو څه چې په کوم د 2017 نه مخکې وشو جی پبلش 2017 نه مخکې او جی او نه یو دا مخکې یو په 2000 کې دی جی د چارمینګ سوات او دا بل د 2007 نه وروسته عبدالقیوم بدادا صاحب تاسو خو ملګري ټول خدمت د ستاینې وړ دي او تاسو زموږ د ځوان ټول لپاره یو موټیویشن دي نو هغو له به څه پیغام ورکول غواړئ هغو له خو زه به نو څه تاسو زموږ ټولو خلکو دغه یو پیغام دی چې سړیا دا موبایل لوګوټې راته دیږي دا پروګرامونه ختم کړئ هغه څه شروع کړئ چې تاسو ایکشن وکړئ عملي کړئ کاروايي وکړئ موږ به چې د سکول رام یار دا لبونه به یې وکول او دا ویډیو به یې راوړل د لرګو دا چلونه به مو کول او دا خو دا دولت ورته ډېر شوی خو نه دا د دې لپاره د تباهۍ یو وجه ده پکار دا ده چې دې ځان پېژندی او د دې څیزونو د کتو په دې باندې خپل صلاحیت په ځان کې پیدا کړی چې بیا خلک دې ګوري ښه ډېره مننه عبدالقیوم بلالا صاحب ستاسو موږ له ټیم راکولو او یقینا ګرانو کتونکو څنګه چې موږ واورېدل دا ټول ایفرټ چې دي د ستاینې وړ دی او د ده زندګي چې ده زموږ د ځوان کول لپاره یو موټیویشن دی یقینا چې موږ دا ویډیو ګورو د دې نه موږ ډېر څه زده کړه وکړو او ده چې څنګه موږ ته ووایي چې یاره موږ له داسې د موبایل ډېر یوسیج نه دی پکار موږ له خپل ټول ایفرټس چې دي په سټډي باندې فوکس کول پکار دی او د دې وطن او د دې خاورې د پرمختګ دپاره سوچ پکار دی نو زه امید ساتم چې ستاسو به زموږ نننۍ ویډیو ډېره زیاته خوښه شوي نو په لوی الله یې وسپارم د الله په امان